وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زمارون در روجی متعلق در رمضان دا دو جمعی خبر مستاس و مخ کے ذکر کلا. در رمضان در روجو ډیر برکات دی. د میاشت متعلق بیان می تیر جمعه در تکړ. یوه دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویح ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري لیکن کې د کې تر څو ایمانی نو دی وینا د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتي ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وی تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده دا حدیث نه دی. بعض حضرات ورته حدیث وی خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی مقوله ده تخلقوا باخلاق الله چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته. خو څه ناڅه لکه الله خوراک سکاک نه کوي محتاج نه دی. خو الله اوبنس کی تگی کیږي نه دی ته محتاج نه دی نه خوراک ته نه سکاک ته نه جوسونو ته. دا الله دې ته ضرورت نه لري. الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی خوراک نه کوي زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړي. الله مطلقاً سکلو ته محتاج نه دی سکل نه کوي نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړي. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري. الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زه به هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بری بعض زمون سلف وای چې بالکل که چا دروغ او روژه وي روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمون اکثر علما وای چې نه همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمارونو تاسو ته ما یو ټکې ویلو مې خوراک حلال دی اوبه حلال دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه چې غیبت شو دروغ شو چغلي شوه خو به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی
ډېر قمقل دی قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوه نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو کمل ځان ساتو نو دا روژه به زمون قیمتي شي دا روژه به برکتي شي او چې څومره د روژې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل دی زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ روجه هغه میاشت ده چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې بس لنډه خبره درته وکړم دا د حضور پاک مبارک وینا ده او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود هغې به په درېیمه پوړی کېناستېدل د حضور پاک د منبر درې پوړی وې په درېیمه به هغې کېناستېدل بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم ادب احترام منه نه دي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم لاندې به کېنم هغې سره ځان نه برابر چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت درېیمې ته بهر کیف په دې درې په دې لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین دا زمونږ د ټولو سننو روایت ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي هغې کې شته بیا چې په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین او چې بیا په درېیمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین یو روایت کې داسې دی یو مختصر دی یو مفصل دی هغه مفصل روایت کې داسې دی چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونرېده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین آمین معنا څه چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي آمین عجیب دعوتی خدای زما دا دعا قبوله کړه نو نم څوک ولیدل نه د چا دوا او تاسو آمین ووی نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووی هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والي او دا بل سړی په درود شریف ونه وایي نو دی د خدای تباه کړي رغم انف رجل ذکرت عنده هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وایي دی د خدای هلاک کړي تباه دي شي دی د خدای برباد کړي اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومړي ځل وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تا له اختیار چې نوم واغېستی شي او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اخیستلی کېږي نو علما لیکي په لومړي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی اگرچې زموږ یو لوی فقیه د کرخي هغه وی هر ځل واجب دی خو خیر ساعات المجلس کساعت واحده حاصل د خبره ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي یو محمد او بل احمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومړي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي نبی الله څوک وایي نبی پاک رسول پاک نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی برکت یې دی اوس درود شریف زمانونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري یو پاویا لکه یو سړی سل کرته درود شریف ووایي سل کرته
نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د اوه کرته درود شریف ویلی اوه ته ویلی شي د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده نو خلک وایي راشه پیکاوړې ګرانې خرڅې که د خلکو جیبونه لوټ کا خلک دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ که د خلکو جیبونه به لوټ کې د لوټ دا چې ثواب لوټ کا زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه د هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټر ځان قانون دا دی بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاؤنٹ او 50% ډسکاؤنٹ باقاعده په دکانونو لیکلي چې دا رعایت دی دا نور کله چې په څو شی ملاوېده 10% بارزان ملاوي ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نظام خبر کې نو هغوی خپل ریټونه ډسکاؤنٹ ته راولي د عبادت میاشت ده او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړو او بعض خلک وی مړه دی کې هر څه وځي راشه او باسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دی ووتل خو قیامت په ورځ به د نه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوي مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دی لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دی دا دغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټه په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیات دی څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کے ثواب زیاد گناہ پکے زیاد حرم مبارک کے ثواب زیاد نو من یرید فیہ بالحاد بالظلم نزقه من عذاب علیم کہ چاہ گناہ کو ڈاغلا سزام سخت دا ہو قانون دی دا جمعہ پشپا یا دا جمعہ پروز یا بعض اوقات دا عرفے ثوابونا پکے بعض اعمال و ثوابونا زیاد تی نو گناہ پکے زیاد ہے دا غیر گناہ وبالم زیاد تے نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه مرګرو تا او دکاندار مرګرو تا او گاڑے باندې چې څوک مال خرڅي هغوی تا درخواست دی چې پروژه کې گزاره وکړي مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزي هر څه پکې اوزي پروژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډی یوړی او دا غونډه ګاډی مې یوړی کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بہترین فیدر درود شریف صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دا ما فرشتی دی مخصوص پا دی مخدز مکہ گردی اگی چکر لگئی اگی تا اللہ داسی علم ورکڑی دی اگی تا داسی یو طریقہ اللہ ورکڑی دا چکم دے درود شریف ویلی کی گنو اگی و تراشی نستادا درود شریف اگی کون کی ویش میری نو رسول اللہ مبارک تے ورسی کہ فلان کی دا فلان کی دوی پتا دا دمرا درود شریف فیلی سونا لویا خبر من صلی علی عند قبری سمعته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ما دا قبر خواکی پا سوک درود ہوئی دے اورم ومن صلی علی نائین ابلغته او چه سوک پا ما درود شریف ہوئی دی لری بھی نو ما تاغا دا فرشتو پا ذریعہ رسولی کی گئی فرشتے باقاعدہ رسائی زمانونو دا درود شریف اگا فضیلت و اگا ثواب بھی یو طرف تکا لیکن جس دا درود شریف دا برکت نتا درود شریف ہوئے او دا حضور پاک مختا یہ فرشتہ ادرگی او یہ فلان کی زوی دا تورنگزو کلی دا عمرزو کلی دا پیخور پتانن سل کرتا درود ویلی دی رشتیاو آئے حضور پاک بسونا خوش آئے او پا گوان کی چکم فرشتی دی حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اب سونا خوشحالی بلی پا حضور پاک ہوئی خوشحالی کی کر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف کی واقعی لکلی دا ترغیب دا پانے درتا ہے
دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي وي یو سړی په لاره باندې روان و حج لته پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار وزوی دقسې دی پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسیدې نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس بس صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ته لاړه در د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو د پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ اوس خو به په پلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم دی څوک مړ شو ملته به یې دفن کاو چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی پلان کې ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درغله دی چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تیوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلق به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خخې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما رونو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی دی اللہ وی دا سب کچھ برا نرماندے عذاب رولا روستی دی اللہ گلے راشی دا برا عذاب دکل دا ڈرون عملے و دا جزونو نا چی دا کیگی دا برا عذاب دکل دا باران و دا توفان و دا وور دا برا عذاب دکل دا چکل سیلاب راغ دا باران و دا دنیا پولون اعماد پر دا برا عذاب دکل او من تحت ارجلکم زلزلہ براشی ازمکی بوش دیگی یا دا خلق دا بمونه پس مکه کې خخای دا ماکی به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمنی به جوړ شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وی دا من فوقکم خدای وی دینه خدا ما امت ساته دې سره ټول تبا کی وی ښه دا بنه راځي اکا دوکا برازي خو امت من حيث الامت په نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دین اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دین امن نسم زما امت دینه بچ کوا اکا دوکا برازي خو امت په نه ختمېږي او په حدیث کې سره دی حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی زما اکا دوکا برازي ګوره او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو بخامخا راځي مونږ ګناهونه لیکن حدیث ته اوس ورکړه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حيث العموم منی خو بعد ځای کې برازي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حيث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعد ځای کې برازي ابسي الله اکبر قصف یا قذف گلے به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت ده چې کاڼي به رانه ورېږي گلے به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شان دي شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دي کړی خو اکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د برنه او خصف زمکه بوشلیږي ما د تیر وته زمکه بوشلیږي زلزله بوشي لکه د مانسیره علاقه کې چې سموده مخکې راغلی او مس خبر راشي
او قذفون د برنه غلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دم او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکته راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکړو د پلار فلم ګوري او سینما لځي هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلې کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلي موږ به ویل که دا ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابا کور کې یو لګېدلی چې سړی به کور کې نو ښځو به کته چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان لري هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سروت سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوي او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوي الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مې استعمال د علماو بیانونه پې وورئ نعتونه پې وورئ تلاوت د قرآن شریف پې وورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورئ په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورئ الله نه معافي وغواړو الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو هغه شکل بدل دی پریوت بېهوشه چې کله بېهوشه پریوته دی په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج نه روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وایي دا دی وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلی م شو دی چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته ورکې دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بد عمل او ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه درود شریف وي ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره درود شریف وایي وی نن د ده درود شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله هغه مدد مې ورسره دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغه ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړې نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه شواروز کې 15000 کرته درود شریف څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو وایي زه 10000 کرته وایم مې 10 سره څنګه وی وایي تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وایي وصلی الله علی النبي الامي
وصلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود. وصلی اللہ علی النبی الامی، تاسو وایو دل وصلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود شریف. دا خو په یو سات کې بلا ویل کېږي. او که درود ابراهیمی وایي چې دا کوم مانځه کې دی، اللهم صل ځان له درود دی، اللهم بارک ځان له درود دی، دا کې دا خو ډېر ښه شو. عالم پکې راغی، اولاد نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی، بس دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې. درود شریف ډېر زیات فضایل دي. اب چې ته بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله. خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت نو مهرباني وکړه درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي. ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی زبم په دا الله کا درود شریف دا خدای رحمتونه دا ما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک پر. نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین. واه واه د پیغمبر مبارک نوم واغښتل زوب درود نه وي تبعی ده صاحب وی پدوی ما پاولای چې مکل پکې خاودا. نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جم دی یا دواړه یا یو او دې دا وی دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسي. دا چې خدمت بکې چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسي او کدا سه ونکړل دې خدای هلاک کی ما وی امین. او ټینګ شي خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام. جبرئیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی او پیغمبرانو ته به وحی راوړی. ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیہ السلام دی. جبرئیل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاءالله او امین په چا ویلې دی حضور پاک. نو چې پیغمبر مبارک په یو شی امین وایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کېدی شي دعا چا کړی ده خیر امین په چا ویلې دی. نو د مور او پلار چې د چا جم دی وي که دواړه کې یوي نو خدمت به کوي هغې به خوشحاله وي او که دنه خپل علی الغرق او تباه شوي برباد شوي نه به خفه کوی مور پلار. ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخت ورسېږي بیا ورته هم کنځل کوي. زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي. زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو. د ښځې خپل حق دی ګورې دا هم یاد وساتئ. بعضې خلک دلته هم غلطي کوي. دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی. د مور او پلار دپاره به ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري. الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي. لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي. مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوي خطك رسول الله مبارك فرمائے او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په ما دي مور او پلار ډېر رحم کړی دی. الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم وکړې دعا ولا کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي وی خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي. نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي. غصه ورځي بندل په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خان دا وته. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. وی یو سړی زوی سره ناستو دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی. نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی کنه از غصه شو بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو نه شل دله خو مې راته وی قارغه دی کنه
پلار ورته بچې ستا نه مخکې ما لیدي چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وې او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی تا وې ها مې قارغه دی تا وې څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کو ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچې چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچي خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړي وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وړې دا نه پوهېږي اوس دا د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار ته پسې سپکې ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې ستونزه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته ویل غالب ګمان مې راته وویل د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دې زمونږ په دې بادرخېلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار را پرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړو چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا دې مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکوله ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه رالم وی ما هغه زوی ته پاسه خوارشه پلار دی دی ظالم بوډا دی وی پلار یې ما ته وی چې مولوي صاحب ودیلې دقه چارې را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکه هم پېژنم خو بدره چې دې نومه ده وی ما ورته چې یاد دې پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار را پرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار را پرځولو په هغه ځای دې خپل زوی را پرځاو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته دا نه پاتې کېږي بد دا به وځي دا مو وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې موضوع خو بس ځوان یم سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جم دې هم په دې مخ مې لاړ وتو او مور پلار سره خلک مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډا شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختمه که جامې د لینځي او کټوی د له پخوي نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم نه ده بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وه دا ښه خلک دي مور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دا هم درته خپل نوم نه علم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه به یې راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې هم بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی مړ دی مور هم مړه ده بچی مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې ورکې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را راسته درګړي درګړي تلې ده او ظالم به راغوښتله او هغه نوې تماشا وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی وی د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوق خو دا مې مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به یې قدر کوي خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست یې د مور او پلار قدر وکوئ
کوي به کنه جم دی وي د چا مور پلار که یې وي کته خپای راځي کې لار شي ولا ما دې یو ځل یو سړی پلار رانه خپه دي ما سره په جرګه لاړ چې مې په پلارانو څوک جرګې نه کوي امقلا جرګه کې خبره روانيږي زه به هغه ته وایم ابو دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته نه دا دي دا روانيږي ورشه په خپل او دا غیږ کې وسره د مینې سر کېده او بابا معافي غواړم ابا یو سپېړه دوه وی او درې نورې مراکا ابا وی تا دا کړی دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافي نه کړې وی ډېرې جرګې مې پاکستانه بغیر نه کېږي مې ته ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته مولوي صاحب خو بل شان خلک مې لېږل نه معاف کړم خو چې ورلم او غېږ کې متصر کېښود او وی امرا سره په جړا شو زم جړا شم وی روچته کړم په مخې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچی د ماشوم لویوم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره بل چا خواري کړې ده ما سره بل چا محنت کړې ده که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانځ کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینابین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په بیا الکور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه لکه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف کوي بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بیل صورت ولري داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خپه څه چل وکوي لکه رضا کوو به که نه او که د چا نه قبر ته خپتلی بیا به څه کوې او دا کېدی شي قبر لی ځای خو علماو لیکلي دي قبر لی ځای قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخئ 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ ذکر وکئ ثواب وربخئ نیکي وکئ ثواب وربخئ نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي دې وخت هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خلق خدای به دې معاف کړي دریم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیہ السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راغله او د دومره عبادت اونکه چې ځان پاله او بخیرې دې خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت ته اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیہ السلام آمین پہ چاوے لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او خیرہ کم دے شوی دا پا جماعت کی دا پیغمبر مبارک پا منبر شوی دا ماشاءاللہ وڑا خبر مسجد نبوی کی شوی دا پا منبر الرسول دا حضور پاک پا منبر شوی دا او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلی دی اوس هم خوښ خپله داسې عبادت به کوې چې ځان په الله وبخښي ځکه خو درته وایم چې ختمونه وکړئ پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراو کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کم کې نه دي شروع کې حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کی او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب دا ویل ترزوی عبدالرب مولوی صاحب مولانا عبدالرب صاحب ضرور الله دې مغفرت نصیب کی دا 2 نمبر به پین بیا د جوړه حافظ صاحب بابا جی د مون شاګردو هغه بدل ته ختمونه کول اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دې چې د خپل کلی کې حافظان نشم شمیرلې الحمدلله
هر کلی کې شکر دی فیضان ډېر دی نو فایده ته والی کړه نو د ورځې هم خوب او د شپې هم خوبونه هر ټیم خوبونه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ او یو بل عبادت دی پکې وکړئ چې هغې ته صلات تسبیح ویلي کړي زما وروڼو موږ جومات کې کار شروع یې تاسو وینئ او موږ شټرنګ اچولی دی او سیخ به هم تړلی شوی دی که نه تړلی شوی دی نیم سیخ تړلی شوی دی او نیم پاتې نو تاسو مهرباني وکړئ دا موږ ته څومره تکلیف دی ګوره نن هم په لارو کې خلک ولاړ بره چت هم ډک دی ځای پکې نشته بره چت هم ډک دی لاندې چت هم ډک دی لارو کې خلک ولاړ دی نو دا جومات به مې انشاءالله بره موږ وګڼډو بره هم پې خلک ولاړي انشاءالله لاندې به هم ولاړي داسې خو نه کېږي موږ ته خو تکلیف دی او دا د رمضان میاشت ته ما تاسو ته چې صدقې اجر الله زیات ورکوي نو خپل د زړه د اخلاص نه تعاون هم وکړئ او دویمه خبره دا ده چې موږ ته دې وخت کې لږ ضرورت دی د سیمټو لنټر له 3,400 روپو سیمټ واغېستل 3,400 روپو سیمټ لنټر له تقریبا د 11,00,000 روپو سیخ واغېسته 11,00,000 روپو او کرک او شګه د 1,00,000 روپو واغېسته او د 1,00,000 روپو اوس لنټر له خښته واغېسته باقي خرچه لا پاتې ده نو ډېر قرضداري دي دوی او ډېرو مسافر ورونو د بار ملکونو نه او داسې د دې کلو نه موږ سره تعاون وکړو دا کار په هغې باندې وشو خو اوس په موږ قرضه ده او موږ کار هم نه ودرو ما فایض احمد ته ویل خلکو نه راواله قرض پروا نشته بیا به ورو خدای خلاصوي او مې چې سینګ لنټر واچولی شي نو دا دیوالونه پې ووهئ چې دا ګیر چاپېره کار هم پې وکړو انشاءالله نو موږ ته بره چت مکمل پاتې دی 30 لاکه مخکې لګېدلي 30 لاکه به مخکې ولګېدلي او دا اوس پې تقریبا هم څه کافي پیسې ما تاسو ته اندازه وویله پلستر یې پاتې دی ډېر کار پکې پاتې دی څونه 18 لاکه په دې باندې دا خرچه ده نو 30 لاکه او 18 تقریبا 1,00,000 روپۍ شوي دا خدای پاک پوره کړی که نه موږ چاته نه سوال کړی دی نه هم چاته ویلي دي چې راوړی دا همدغه زموږ دا اواز څوک اوري بار ملکونو کې بعضې دوستانې پیسې راولیږي مردان نه پېښور نه یا ستاسو دا صادر چې ګرځي په دې دا قصه روانه ده نو بهر کیف الحمدلله خدای به کوي زما په الله ډېر پوره یقین دی الحمد تاسو ته مې چې په الله بروسه ساتئ نظام خدای چلوي بنده بسی چې چا زړه کې خدای واچي الله زړه کې واچي چې دا زما کور دی زما جومات دی زما مدرسه سره تعاون وکړه چا زړه کې واچولی شي چا زړه کې واچولی شي چا سره د الله مینې زړه کې ورته واچي بهر کې زما وروڼو دا دعا هم کوئ چې دا لنټر خدای په خیر او عافیت وکړي او کا راتلونکي جمعې ته خدای پاک زمونږ دا بره چت کم از کم مانځه ته برابر کړي چې بره چت راتلونکي جمعې ته زمونږ مانځه ته برابر کړي چې دا چې کومو خویندو موږ سره تعاون کړی دی چې په رمضان کې پکې منځونه شروع شي چې د هغوی ثواب هم وشي که نه چا چې ځای وقف کړی دی د هغې خور او د هغې خویندو چې د هغې هم خدای پاک وله اجر او ثواب ورکړي او دا ګاونډیانو موږ سره ډېر تعاون وکړو تعاون دی موږ سره ټول ګاونډیان د دې محلې د خلکو ډېر تعاون وکړو دوی له دې خدای د دنیا او د آخر برکتونو او خوشحالۍ نصیب کړي نو زما وروڼو دا اخري یو خبره درته کوم دا ده چې تاسو مهرباني وکړئ او صلات تسبیح وکړئ صلات تسبیح خو ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د دې خپل تره سره تره سره هم د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه وی د الله رسول وی خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عم الرجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې وي چا چې زما تره خوشحاله کړه دوی خوشحاله کړه چا چې زما تره خفه کړي ګوره دوی خفه کړه او چې پیغمبر چا خوشحاله کړه نو الله خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړه نو الله خفه کړه دا صفه خبره ده بده یاده پورې یو خبره یاده شوه
یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوی به جومات ته دغه ناوی جومات ته وي نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ وایي مهرباني وکړه ناوی بل طرف ته واړوئ ځکه جومات ته اوبه راځي خلک لمونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوی مو بل خوا واړوئ نو خلکو ناوی بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له غصه ورله چې زه خو امیر المؤمنین یم او ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي کنه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري وکړې د الله د رسول وکړې او د بادشاہ وکړې چې کوم اسلامي بادشاہي نو دا زما حکم تابعداري ونه شوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي و په هغې هغه ناوه واله نه ویې غورځوله وي دا ولې نه لرې کړې دا ولې نه اخوا کوې نو حضرت عباس رضی الله عنه ته چا ووایي چې ناوه خو یې درته په لرګي واله ویې غورځوله هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګولې ده ما ځکه نه درکول د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاسو ایښودې وه دې ته مینه وه چې عمر صاحب ته پته ولګېده وي عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې یې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس لګه ما نه غلطي شوې ده نو وی دا وبه لګه واپس وی نه داسې نه کړه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټه او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور کړه او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګاوه دا ردی صدا شو چې ما ولې داسې کړي نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکړه یو ډالۍ نه درکړه یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمره الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي ورته یې ویل الله رسوله ولې نه ویې ښایه دا صلات تسبیح ورته نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه وکړه که روزانه نشي کولی هفته کې یو ځل وکړه که هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل وکړه که میاشت کې نشي کولی نو کال کې یو ځل وکړه او که کال کې نشي کولی په عمر کې خو یو ځل وکړه نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھئے یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا اغوینه دا روایت ثابت دی چې دی یو روایت کمزور دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې یې ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته هغه یو پوټی لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه دا دی چې څلور رکعاتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعاتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نو پنځل لسکرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هم راغلی دی الا بالله لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي ښه که دې ونه وي نو هم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځه لس بیا به اعوذ بالله وبسم الله وایي قرات نه مخکې بیا به قرات وایي نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس قرات وایي سوچ ولکه پنځه لس او لس پنځه نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وایي که د رکوع تسبیحات به مخکې وایي بهتره داسې ده کدی نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي خو خیر د رکوع تسبیحات ته مخکې وایه نو لس ځله به ووایې څو شو پنځه دېرش نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایې نو بیا به لس ځله ووایې په ولاړه څو شو پنځه څلوېښت نو بیا به په لومبۍ سجده کې پنځلس ووایې نو پنځه پنځوس شو که نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته وایي لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو پنځه شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو پنځه ویا نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به پنځلس کرته وایي بیا به بسم الله وایي خپل قرات به شروع کړي بیا همغه زړه طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 ووایي او کدی کې سړی خطا شي او سجده سهو وکړي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایه ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو پنځلس او لس پنځېش پکې ووایه او شمېرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح تسبیحو ته ضرورت نشته چې نه لاس یې تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که یو یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته وایي هم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کوم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټایم کولی شي او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا دا چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې مشته نو دا لږه بهتره ده نو دا به صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایه دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ د الله ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی ګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار دی چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو چې نور څه نه لري سورت فاتحه ټولو له ورځي الله حمدونه دي قل هو الله احد ټولو له ورځي پکې وایه فضول خبرونه او ګپ شپونه څه جوړېږي نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایلو باندې یو گیم ما ته چا وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي ټول خلک یې په غم اخته کړی دی او ما اورېدلي چې هغې کې بیا څوک په ټوپک ډزې کوي په بیت الله هم پکې ډزې کوي او په نورو مقدسو ځایونو هم پکې ډزې کوي اخو تبۍ ده بیا او اسم دا گیمونه او دا سیدونه چې ډېر خلک پکې سهار نه لګیا شي تر مازدیګره پورې په دې گیمونو څه فایده ده دنیا پکې څه فایده او د آخرت پکې څه فایده ده د خدای بندګانو هغه کار وکړئ چې د دنیا فایده آخرت دې پکې نه چې د دنیا خو دې پکې وي که او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده د آخرت د ګټې میاشت ده نو انشاءالله العزیز که خیري زما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې وزیرې شي په دې به انشاءالله عمل کوو ښه انشاءالله صلات تسبیح درود شریف او چې چا نه مور پلار خپئ نن به ځي او مور پلار به راضي کوي او که راضا نه شو بیا ورځه بیا ورځه بیا ورځه لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي دعا وکړئ الہ العالمین ته به موږ رحم و کرم وکړې د رمضان دا میاشت به موږ په خیر او عافیت سرته ورسولی کړې د رمضان د میاشتې برکات زموږ نصیب کړې یا الہ العالمین موږ هغه قوم جوړ کړې چې کم ته د رمضان په میاشت کې بخې هغه قوم هم جوړ کړې زموږ سټونه د جهنم د اور نه رب العالمین آزاد کړې بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي زموږ کور کې مې یو مریض دعا وکړي چې الله تعالی ورله شفا ورکړي خدای مریضانو لم شفا ورکړي خدای چې څوک مریضان دي صحتمند دی کې یا الله چې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یې بدله کړي چې چاته څه ټینشنونه دی الله په خوشحالو باندې بدله کړي الہ العالمین زموږ د جومات ته دعا وکړي خدای دا جومات او د مدرسې دا کار په خیر سرته ورسولی کړي یا الله چې دې کې موږ سره چا مدد کړی دی که چا مالی مدد کړی دی که بدني مدد کړی دی الله هغې له د هغې اجرونه په دواړه جهانه باندې ورکړي د هغې ثوابونه او برکتونه په دواړه جهانه ورکړي چا پیسې را لېږلي چا دلته ورکړي دي
او چا موږ سره نور تعاونونه کړي دي خدایا تا نه سوال کو د رمضان مبارکه میاشت د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او خصوصا د دې محلې د ملګرو د ګاونډیانو ته دعا وکړئ د جومات د مسلو کې موږ سره ډېر مدد وکړو خدای د هغې برکات په دواړه جهانه نصیب کړي او زموږ د دې میلمنو چې څوک خدمت کوي د ګاډو د درولو د موټر سایکلو هغوی ته د لارو کوڅو کې زموږ د محلې د هلکان ډېر خدمت کوي خدای ټول د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او ته خوشحاله زندګۍ نصیب وګرځولی کې الہ العالمین خدای پاک ته زمونږ چې څومره مسافر رونه دي په بار ملکونو کې هغوی ته دعا وکړي چې خدای پاک د سفر د مشکلاتو نه وساتي او دا بیان چې څوک اوري څومره مسافر دي الله د خیر او د عافیت ژوند نصیب کړي د پریشانو آفتونو نه وساتي د کورونو نه بار دي نو خدای فراخ روزي نصیب کړي څوک هم چې زمونږ اواز اوري خدای ته ولا په کیسټ اوري او داسې اوري خدای د دواړو جهانو خیرونه برکتونه عافیتونه نصیب وګرځولی کې مردگانو ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي زمونږ په دې محله کې دی میروزو محله کې شمشیر علي غریب وفات شوی زمونږ د جمع مستقل ملګری و دلته به جمع له راتلو ډېر زیات خالق و ډېر نیک هلک او ډېر خالق و د دې علي اکبر دی ورو دعا ورته وکړي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او سخته بیماري غریب تېره کړه چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او دا ګناهونه انسان د تقصیرات الله دې ورته معاف کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي پرون زمونږ د هدایت الحق مولوي صاحب او دا هدایت الحق مولوي صاحب زمونږه د هغه ورور وفات شوی سمیع الحق زمونږ شاګردو چې الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږه پېښور کې زمونږ دوستان دی زمونږ دور دی محمد ظاهر حاجي صاحب ډېر ښه انسان دی ډېر محبتي دین سره مینه لري او دا هغه ورور دی حاجي عبدالرحمن صاحب بار ملک کې دی دواړو ته دعا وکړئ چې خدای پاک خیرونه او برکتونه نصیب کړي الله د هر قسمه پریشانو آفتونو په امن کې وساتي او الله تعالی په روزګارونو کې برکات واچي الله دا ټینشنونو د مخلوق د شر او د بندگانو د شر نه په امن او امان کې وساتي او ډېر زیاتې صدقې د مدرسو سره او طالبانو سره تعاونونه غریبانانو سره دا هغې دی ولا خدای په دواړه جهان اجر ورکړي او دا حاجي محمد ظاهر صاحب بچي نشته دعا ورته وکړه چې الله نارینه اولاد ورکړي خدای ولا بچي ورکړي نارینه اولاد دغه رنګې که دې مجلس کې د چا بچي نه دی هر چا چې وي نور مجلس نه باره وي خدای اولاد یې نصیب کړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي او چاته څه پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین